چې دا جهنم ډېر زیات تنګ دی وایي په زور به پکې دا یو جهنمي دا ورننه باسي نو څه به بره زور کوي او څه به پښکته زور کوي په یو طرف ته به دې ته آرام او سکون نه میلاوي او دومره په زور به الله جل شانو دا خلک په جهنم کې نه باسي په دې تنګ جهنم کې او په دې اور کې لکه سړی چې میخ راولي په دیوال کې څونه په زور باندې ټکوي دغه شان به دا یو انسان ټکوي په هغې هغه داسې معمولي اور نه دی هغه اور چې د لرې نه الله جل شانو د هغې اور صفت بیانوي د هغې اور هغه شدت بیانوي الله جل شانو چې دا اور کله دا خلک د لرې نه ویني که نه دې اور ته دا خلک روان دي د دې دپاره د جهنم فیصله وشوه دا جهنم لګیا دی دې خلکو ته ګوري چې دغه دی زما خشاک را روان دی او جهنم خوشحالېږي دې ته الله جل شانو فرمایي دا جهنم چې دا خلک د لرې نه ویني که نه نو د دې جهنم نه به د جوش یو آواز هغه روځي د قهر یو آواز به ترې روځي مونږ په پښتو کې وایو مونږ وایو د اور نه اور غړمباری کوو نو داسې غړمباری به کوي لکه ازمري د هغه یو خاص آواز دغه شان به اور آواز کوي د جهنم الله جل شانو فرمایي بیا چې هغه تنګ ځای کې د هغه جهنم وروغورځولی شي نو هلته بیا تړلی په کړو باندې او دی به بیا مرګ ته آواز کوي چې مرګ راشي صرف مرګ به ورته خلاصي ښکاري چې په دې مرګ به زه خلاص شم خو الله جل شانو فرمایي یو نه سل پیرې سوکه ډېر کرتې ته مرګونو ته آواز وکړه مرګ هغه نشته مرګ مړ شوی دی دغې تذکره ډېر خطرناک ایتونه مبارک سوی اذا رأتهم هر کله چې دا جهنم ویني دا خلک من مکان بعید د لرې نه سمعوا لها تغیضا وزفیرا دی به د جهنم دپاره یو جوش او غړمبارې او د قهر آواز به واوري دې دپاره سمعوا دا خلک به واوري لها د جهنم دپاره څه به واوري تغیظا غیظ غصې ته وایي غصه به واوري غصه به وګوري وزفیرا او د هغې د جوش او د قهر هغه آواز به واوري دا دواړه صفتونه دي جهنم نو سمعوا به واوري لها دغې دپاره تغیظا وزفیرا مفسرین دا معنی کوي تغیظا وزفیرا د قهر آواز به واوري جوش ته جهنم به واوري غصه د جهنم به واوري داسې چل به اوازونه به کوي جهنم چې راویې غورځوه نور نشته نور خوراک نشته راویې غورځوه نو بیا څه وایي تغیضا جوش و زفیرا او د غصې هغه آوازونه و اذا القو زفیر اصل کې هغه د ازمري هغه آواز ته وایي چې کوم تاسو ته ما د هغې تذکره و اذا هر کله القو چې دا خلک وغورځولی شي منها د دې نه مکانا داسې ځای ته ضیقا چې هغه تنګ مقرنین دي به تړلی شوي په هتکړو باندې او په زنځیرونو باندې دعاو دي به دغلته چغې وایي اوازونه به کوي هنالکه دغلته صبورا د مرګ او د هلاکت نو الله به ورته وایي دا چې الله جل شانه دې جهنم ته ورغورځوي که نه دا جهنم دا انتهایي تنګ دی جهنم څه انتهایي تنګ دی الله جل شانه به دا خلک ورچي او په زور به ورچي یو مفسر یو عجیبه خبره ذکر کړې ده او زه ویرولم حیران یم چې دا جهنم ډېر زیات تنګ دی وایي په زور به پکې دا یو جهنمي دا ورننه باسي نو څه به بره زور کوي او څه به پښکته زور کوي په یو طرف ته به دې ته آرام او سکون نه میلاوي او دومره په زور به الله جل شانو دا خلک په جهنم کې نه باسي په دې تنګ جهنم کې او په دې اور کې لکه سړی چې میخ راولي په دیوال کې څونه په زور باندې ټکوي دغه شان به دا یو انسان ټکوي په هغې دا یو مفسر ذکر کړی ویرولم